السلام علیکم قدرمنو کتونکو احسان دانش تاسو په درانه خدمت کې حاضر یم په پس منظر کې تاسو ګورئ د یوټانګ یو نوې بس سروس سٹارټ شوی دی په تیمرګره کې موجود یم احمد برادرز چې دی تاسو لپاره یو فخریه بل پیشکش تاسو ته درکوي یوټانګ ایگزیکټیو سروس چې کوم دی دا به زموږ سره چې دی د چترال اپر لور ورسره چې دی د اپر دیر لور دیر باجوړ د دې خوشه چې سیمو څومره هم خلک دی بالکل په تیمرګره بس سټینډ کې به پراپر تاسو ته چې دی نو دلته د یوټانګ دغه ایگزیکټیو سروس به ملاویږي تاسو ته د دې ځای نه روانګي ټایم چې کوم دی هغه 2 بجې دی روزانه په بنیاد باندې تاسو کولی شئ په سکرین باندې چې دی دغه نمبر په نظر راځي هغه کسان هغه مسافرونه یا هغه کسان چې غواړي چې مطلب د دې ځای نه کراچۍ ته یو بهترین سفر وکړي درنګ سات کې د دې پرانست کیږي د دې سره چې کم د دې آنرز دي د هغې سره به خبرې کوو کم ټیم دی د دې ځای هغې کم سروسز نور ورکوي د هغې سره به خبرې اترې کوو موږ سره اوسئ تاسو ته د یاد چې احمد برادر د 13 کالونه د دیرو چترال باجوړ او د دې زمونږ د څومره ملکن ډیویژن دی د دې لپاره بهترین سروس هر کال چې کوم نه پاره کې بهتري راولي او موږ د خپل عوامو لپاره د خپل پسنجر لپاره څومره چې موږ کې دی شي نو موږ هغه د جدید طرز باندې هغه له سہولیات ورکو اوس تاسو ته پته وي چې موږ احمد برادر ایگزیکټیو سروس کې د کې بالکل سټې نشته دی د کې هوټل کې ودرېد نشته دی یو ټایم د کې روټي راځي په لار باندې هغه موږ فری ورکو نه بالکل نه د موږ بالکل څنګه چې دا دور بدل لې هغه طرز جون موږ هټ کر چې کوم ځانه روایت دی په هوټل کې به زمونږ سوالو ته پریشانیاں نه وي تکلیفونه به پاره کې به عوام چې کوم دی پبلک ترانسپورت چې کوم دی څومره سوالې دي هغه نه به زیات پیسې اغسته کې دي او په ډرایور کلندر باندې او په عملي باندې به هغه له مطلب دا چې ډیر خوراک به ورکاو او هغه ټول کسر چې به کوم هغه به سوالو نه چې کوم دی پوره کاو او اده کې به زمونږ شکایت به د عوامو دا و چې را مونږ ذلیل کیږو مونږ خاريګو په لار باندې او مونږ ته ډیر زیات مشکلات دي د دې وجه نه مونږه ډیر په سټانډرډ ځای کې تقریبا زمونږ بوپا سیستم نه هغه چې سخوري سس کی هغه ودا کې او عام هوټلو کې چې کم ځای کې نور گاډي نه ودرېږي چې کم ځای کې مطلب رش نه وي کم ځای کې صفا سوتره ماحول مونږ هغه ځای کې دې ته تنظیم کړی دی او ان شاء الله راغي چې کوم دغه تاسو په خپل باندې سکسانو خدا کتلی دي سبا وګور ان شاء الله او که زموږ په خبره کې او زموږ په قول او فعل کې فرق نو بیا موږ ته کمپلینټ هم کول شي زمونږ د نوې سروس موږ شروع کړی دی ایگزیکټیو پنوم باندې احمد برادر خو د مخکې نه هم زمونږ سروس فراهم کوي خو دې کې یو نوې اضافه موږ وکړه احمد برادر ایگزیکټیو دې کې زموږ کوشش دا دی چې یاره مونږ پسنجر ته بهتر نه بهتر سہولت ورکو او هغوی د دې ځای نه په خوشحالۍ باندې خپل منزل ته ورسي کوشش زمونږ دا دی چې د هغوی هغه کم عزت او کم خواهشات دي هغه مونږ بحال وساتو او د هغې نه علاوه هم زمونږ سروس مینی یوټانګ سټا پېښور ته هم چلیږي د ملکن ډیویژن د عوامو دپاره دوی ښه سهولیات او ښه سروسونه ورکړي دي او لګیا دي دا کوشش کوي چې انشاءالله نور هم ښه سهولیات راولي او سروس د قوم ته د عوام ته د دیر د عوام د باجوړو او د چترال لپاره نه کوشش دا وي چې یاره نوي سروسونه راشي او دوی ته سهولیات ورکړي سروس څنګه و د احمد بهترین سروس دی احمد برادر یاره ماشاءالله زه خو چې ګورم نو ما ته خو داسې احساس کېږي لکه چې زه بالکل جاز کې ناست یم او دې وخت کې ما ته بالکل ځان پایلټ ښکاري ځکه چې زه مطلب دا د جاز سیټ باندې ناست یم او مطلب دا د هغه زه ډرایو کوم نو بس خدای پاک دې دا د دې عوامو لپاره د خلکو لپاره د خیر او د برکت ذریعہ وګرځي او ان شاء الله که دې علاقې ته څومره لیټسټ ګاډي راځي هغه د جاز په شکل کې ولې نه د هلیکاپټر په شکل کې دی ولې نه ان شاء الله موږ به خپل سټانډرډ هغه لیول ته رسو او د دنیا مقابله به کوو نن سبا په دنیا کې زما په خیال دی چې د یوټانګ په ټوله دنیا باندې هولډ دی
او هغه زموږ د غریب علاقې ته خدای پاک هم دا سہولت راوستو نو موږ په دې باندې د خدای پاک ډېر لاک شکرګزار یو او الله پاک دې زموږ د کاروبار په خیر او برکت واچي او دې کې د خدای پاک دا زموږ سوالې چې څومره دي زموږ سره سوزي راځي دا د 40 سال نه دا سروس په دې باندې یو اعتماد دی په دې باندې هغه دغه ان شاء الله په دې کې موږ هیڅ قسمه کمپرومایز نه کوو د دې په هغه کې چې په سروسز کې کم ځای کې زمونږه پبلک ته څه کمی محسوس کیږي نو هغه کاینلی په دې باندې زمونږه شکایت نمبر شته په هغې د باقاعده ما سره رابطه کوي مونږ ته دې وایي مونږ ته د خپلې کمۍ زمونږ ته د خپلې خامۍ هغه دې راته ښایي په ګوتکۍ دې راته انشاءالله مونږ به فوراً په هغې باندې عمل کوو او د خپلو خلکو له بهترین سهولتونه ورکوو. قدرمنو څنګه چې تاسو کتله افتتاح وشوله مشر موږ سره خبرې اترې مو کړلې په دغه حواله باندې احمد برادرز د دې علاقې دپاره چې دی څنګه چې تاسو ته پته ده د 1950 یم نه تر دې دمه لګیا دي او د دې عوامو دپاره چې دی سهولت ورکولو کوشش کوي همدغه شان دوی په دې کې نوی جدت راویستی دی د یوټانګ چې کوم دا نوي بسونه دي یو بهترین سروس دی نان سټاپ سروس به دا تاسو ته ملاویږي د تیمرګرې نه د کراچۍ پورې او د کراچۍ نه چې دی د تیمرګرې پورې څنګه چې مشرانو خبره وکړه چې یاره دې کې به تاسو ته ډېر زیات هایجینیک فوډ ملاویږي بوفه سیسټم به وي او ون ډش ستاسو چې دی نو خپل چایس یي په هغې کې به تاسو خپل سلیکشن کوئ همدغه شان د اوبو په حواله باندې دوی خبرې وکړې چې یاره لکه منرل واټر به ملاویږي او بهترین سروس ډېر کمفرټ سیټونه دي ډېر زبردست سروس دی نو تاسو هم کولی شئ چې کمې نمبر په سکرین باندې چلیږي په دغه باندې رابطه وکړئ هغه کسان چې د تیمرګرې نه کراچۍ ته تلل غواړي یا هغه ملګري چې د کراچۍ نه دیر سیمو ته راتلل غواړي یا چې دی نو مطلب چترال او نور مضافاتونو ته راتلل غواړي خیبر پښتونخوا ته راتلل غواړي نو دا یو بهترین سروس دی او تاسو د دې نه استفاده کولی شئ